وفد د عبدالقیس رسول الله تراغه د بحرین نه دا یو مشهور وفد دی بخاری شریف داغه بار بار تذکرہ کوي مسلم کې مشکات شریف کې د دې وفد تذکرہ چې کوم نه دا شوی دا بزر زر راتلې چې کوم نه نشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ځکه عربو کې مزر قبیله دا ټوله آباد و د حضور تعلق هم دا غي سره نو اغي چې کوم نه نبی علیہ السلام ته فرمایل وې زمونږه چونګې دوی د دې څخه تلو بحرین ته دشمن د مزر قبیله سر راغلی و دام دا غیر اشتدارو نو منگ دلتار و اخراتلی نشو دی خلکو سر زمونگ دشمنی دا دی سلور میاشتو کی جنگ بندی منگ داغی کتا ترازو دا اللہ پیغمبرا وی پا مرنا بی امر فصل منگ تا دا سی جامع خبریو کا چی اغمون پا خبل باندی ام قابل عمل اگرزو او ونخبرو بهی من وراءنا چی بیا منگ لال شکلو تا نو چی نور خلق داغین منگ خبرو نبی علیہ السلام اغیت سے اصول بیان کل جامع اصول ورته بیان کل چې اغا ځان له تفصیل نه نو حضور مبارک ورته فرمایي چې تاسو لاړ شئ دې باندې بکلک عمل کوئ او دارنګي تاسو به د دین اغا خلق خبروي چې کوم خلق دلته کې نه دی راغلي نو اغي لاړل اغا یو څو کسانو اته کسان اغي چې کوم نه سیب لاړل بحرین کې اغي د تعلیم او د تربیت سلسله شروع کړه حتی چې بحرین اغي د حتی ورسو چې په دنیا کې اوله جمعه دا په مسجد نبوي کې خو رسول الله شروع کړه خو دویمه جمعه دا په بحرین کې په جواسا کې هغه خلکو ته رسول الله اجازت ورکړي چې تاسو شروع کړئ لا مکه مکرمه کې جمعه نو شروع شوی دریم نمبر دنیا کې بیا مکه مکرمه کې د جمعې مونږ چې کوم نه شروع شو نو دا د حضور مبارک نه تعلیم حاصلول اول ته حضور فرمایي چې تاسو لاړ شئ نو دا علم التخور کوي هغه دومره د علم خدمت کو دومره افراد تیار کړل چې مدینه منوره پسې دویم نمبر مقام چې کوم نه بحرین لدا ورک علمی لحاظ سره لہذا محترم وعزانو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل صحابه ته چې هغه سره په دې کومه مدرسه کې دیرو نبی علیہ السلام غیله تعلیم ورک وای ای زما صحابه تعلموا العلم تاسو چې دا رهایش دلته اختیار کړي کلم پریخي دي خزم پریخي دي دارنګ رښتیم پریخي دي راغلی ما سره دلته چې کوم نه پنار باندې گزاره کوي په کم خوراک باندې گزاره کوي دلته د صد پر راغلی دلته تاسو د علم د حصول د فارا نو تعلم العلم مهنت او خواریو کوي ما نه دلته مضبوط علم حاصل کوي دا الله پیغمبر چې علم حاصل کو دینه پس بم بیا ذمہ داری سي وي وعلموه الناس بیا ودا نور خلق ته رسوي خپل علاقو ته بزي او د دې خدمت بکوي التا نبی علیہ السلام وتبیا فرمای وتعلم الفرائض مانع علم میراث هم صدقي دې باندې ځان مکمل فوي کوي خپل علاقو ته چلار شي وعلموه الناس بیا دې باندې الت خلق پوي کوي بیا وته حضور فرمای تعلم القرآن قرآن ما باندې مکمل صدقي داغي تجوید داغي ناظره داغي تفسیر دی باندې مکمل ځان پوهه کوي ذمہ داری بم بیا دای وعلموه الناس دا بیا نور خلق ته تاسو چې کوم نه سیب ورسوي نو بیا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغه په دې باندې عمل کړي دي حضرت عمرو ابن العاص رضی الله عنه د چې کوم نه لاړ مصر ته د فاتح مصر هم دي لیکن الته کې د مدرسه چلول دا غزوی حضرت عبد الله ابن عمر د الته کې د خپل پلار سره مصر کې دا خدمت چې کوم نه سیب د کړي حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه د دمشق ته تلني د الته مدرسه چې کوم نه سیب کولو کړي دا مدرسې چې وي نو دا به د علم د زده کړي عظیم مرکزونه مو او دارنګي دا به عظیم پوجي چونه هم وي که اسلام ته بس خطرات راتل نو بیا به دغه خلق د مدرسو درس او تدریس پر خوده بیا به هغه میدان ته چې کوم نه سیب راوتل اوسم دا باز رامیان وای کنه وای مدرسې له چنده نه ورکو وای دا بل رحمان سیب لا افراد تیارې دا حضور صحابه هغه به یوازې تعلیم نه چې هغه طرف ته جهاد دی بیا به درسونه پاتې بیا به دغه مقابله ته چې کوم نه راوتی دا ټول د مشکات تمام مشارحینو ابتدا کې د دې وساحت چې کوم نه سیب دا کړي دي نو محترم عیسانو حضرت ابو درداء سیب دمشق کې مدرسه کولا وکړه حضرت عبد الله ابن مسعود سیب د کوفه کې مدرسه چې کوم نه سیب کولا وکړه عظیم صحابه او ډېر لوی تابعین دا دغه مدرسه کې شاګردان پاتې شو مولانا فضل محمد سیب توضیحات کې د مشکات شرح کې لیکلي چې دې مدرسه کې هغه ټیم کې چې وسایل کمزې کیو وې دې مدرسه کې د طلباو تعداد چې دا د تابعینو او د صحابو په شکل کې اټ ټایم دا 30,000 ته رسیدلی دی
ډیر زره طالبان د حضرت عبد الله ابن مسعود سره په دغه مدرسه کې پاتې شوي په هغه ټیم کې اشتهار نشته موبایل او فیسبوک چې کوم دی نشته اخبار کې او ټي وي چینل باندې د هغې تشهیر نشته ډیر زره طالبان دا نن هم په یو مدرسه کې نشته دا په هغه اداره کې پاتې شوي د هغه د وفات نه وروسته د هغه عظیم شاګرد حضرت علقمه دا مدرسه چلولې د هغه د وفات نه وروسته د هغه عظیم شاګرد ابراهیم نخعی دا مدرسه چلولې نه هغې محتمم او څلورم محتمم د عبدالله ابن مسعود صاحب نه وروسته مونږ او تاسو چې د چا په مسلک باندې یو حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله د هغه مدرسې محتمم د هغې صدر المدرسین او دارنګې د هغې د دارالافتا رئیس او شیخ د حدیثو دا چې کوم دی صاحب پاتې شوی دی لہذا محترم عزیزانو او د هغه مدرسې نه امام ابو حنیفه بیا اصول فقه او تدوین د علم فقه چې راغلی دی چې دا نن په دنیا سیرابه کیږي دا د هغه مدرسې برکت دی چې د هغې څلورم محتمم امام ابو حنیفه رحمه الله